سترګې ښکته وغورځوئ. د باړې دکانداران به سترګې ښکته کړي چې ښځې وله ورشي. اوس خو تاسو لم رشوت درکوي، دې میدان کې درته مارکیټ جوړوي، څه پې خوشحال یې. او خدای دې قربان دې شم صاحب، خدای دې تخت و بخت برقرار لره. دلته به هم درته د ښځو ډیپو جوړ شي. اوس نه هم درخواستونه ورکړي دي چې دونه به مې نه وباسې، دوکان نه به مې نه وباسې. اوس نه ورکړي. قرآن دی، د چا د کور شی نه دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ښځې به مښکته ګورئ او سړي به مښکته ګورئ. دا زما د کور شی نه. یو خبره مې کړې وه په ښار کې، په دې ټوله تیاره راغلی وم. ماله چل راځي، ښځې بندول ماله چل راځي. اعلان به وکړم چې ښځې کومې چې د کوره وځي دا خرې دي، هر خر چې ونیوه تپوس به ترې نه کوم. اخبارونو کې ښځې راپسې شوې، ښځو بیانونه ورکړه چې بجلیګر ملا شریفو ښځو بې عزتي کړې ده، د شریفو ښځو بې عزتي کړې ده. بیا مې دا وویل چې 9 کروڑه پاکستان دی چې د 2 کروڑه لال کړي نه، او دا 7 کروڑه د سړي زامن شو، نو په مخ مې توکه. بجلیګر ملا په تو پولا اسلام خبرې کوه، د حیا او د غیرت خبرې کوه. بجلیګر دا ټوکې نه دي. اوس زمونږ ملک داسې هم دی چې دغه خدای غفور رحیم دی، یا پلانی پیر زه مرید ما، هغه پیر به چې دی ما خلاصوي. دی خوا وګورئ، یو مشهوره قصه ده. یعنې مونږ پیسو دپاره هر څه هر څه کړي، هر په خدای قسم که پیسو دا د سود د زکات پیسې دي، دا د پاکستان وزیرانې ګرځئ، مونږ وانه غستې. خالص سود دی، غل دی، نامه پې د حلوا ایښې ده. غل دی، غل، نامه پې د حلوا ایښې. نو غل حلوا کېږي که ډېرې کاشوغې ورته راوړې، خو غل دي که که په میز کرسۍ کېدي غل دي، غل نه حلوا کېږي. عزیزانو مونږ
تا به دې عقل ومني اندازه کوئ دې خېټې حرامي شي دپاره مونږ تباه د دین په رنګ کې مونږ کم فراډونه او دوکې دې خېټې دپاره جوړ کړي د دین په رنګ د دنیا په رنګ خو پرېږده که نه خو دي اندازه وکړئ او روحونه راوالوته او مړي په تخته او جنازه کې پراته و هغې کې ننوته او بیا راژوندي انساني